مونږ د تخبې کالج سټوډنټان یو د اکنامکس ډپارټمنټ. مونږ ته یو مسله چې دی هغه راغلې ده، نو نن مونږ تخبې پریس کلب ته چې دی هغه راغلي یو. مونږ لا د آوټسورس د احتجاجونو نه چې دی هغه وزګار شوي نو هغه مسله لا روانه ده چې بیا دې نه علاوه زمونږ د کالج یو بله مسله چې دی هغه راله، هغه د میټر مسله ده. د میټر مسله داسې ده چې په زمونږ کالج کې 3 فیز میټر چې دی هغه څه کلاسونو ته چې دی هغه لګېدلی دی، او هغه زمونږ کالج به داسې چل کوو چې د هغې بیلونه یې بلکل چې دی هغه ادا کړي دي، د هغې ادایګي چې دی هغه ښه په وخت باندې شوې ده. بیا داسې چل شوی دی چې پرون د پیسکو یو اهلکار چې دی هغه راغلی و افسر، او هغه زموږ د پرنسپل سره ناسته کړې ده. په هغه ناسته کې هغې پرنسپل سره تیزې خبرې هم کړې دي کومې چې نه وې په کار. نو اصل مسله د دې ځای نه شروع کېږي چې زمونږ په کالج باندې یکدم د 3 لاک 4 لاک روپو بل چې دی هغه راغلی دی. داسې چل شوی چې په دسمبر 2024 کې دا د ماته مخامخ پروت دی، دا کلیرنس سرټیفیکیټ دی. وابډا ته موږ دا لیږلی وو، او دا باقاعده کلیرنس سرټیفیکیټ دی. وابډا په دې باندې د اس ډي او پیسکو تحت دا د سیګنیچر چې دی هغه موجود دی چې یو تاسو کلیرنس چې دی هغه کړی دی په دسمبر 2024 کې. خو بیا مارچ 2025 کې سډنلی اچانک داسې چل وشو چې هغه دا د موږ سره موجود دی چې 3,84,477 روپۍ بیل چې دی زموږ په کالج پسې راولېږو. نو دا به بیا جمع کېدو میاشت په میاشت، نو دا اوس دغه ته رسېدلی دی 22 لاک روپو ته چې دی دا هغه رسېدلی دی. هغې سره یې تجاوز چې دی هغه کړی دی. نو پرون چې کوم اهلکار راغلی و، افسر راغلی و د پیسکو، هغه دا ویلي چې دا به تاسو موږ ته جمع کوئ. نو زموږ د کالج یعنې د هر ډپارټمنټ د هغې څه مخصوص هغې که بل پی کوي یا داسې کوي، نو څه مخصوص پیسې هغې لګولی شي، د هغې نه سوا چې دی هغه نشي لګولی. او د ډایرکټریټ د طرفه عادي ته د څه رقم هغې پورې چې دی هغه اجازت دي. خو دوی ویلي دي چې نه تاسو به اوس موږ ته زر تر زر چې دی دا 22 لاک روپۍ چې دی هغه جمع کوئ. نو په هغې کې زموږ پرنسپل صاحب چې دی نو باقاعده لیټر چې دی هغه یې کړی د سپیشل ډپارټمنټ ته چې یا تاسو موږ له دومره پیسې چې دی هغه راکړئ، دا هغه سپیشل لیټر دی چې موږ دا بیل چې دی هغه ادا کړو، هغه جمع کړو. خو دا بیا د وربلینګ ولې شوی دی، دې کې مسله دا ده چې د پیسکو یعنی د وابډا د طرفه غلط ریډینګ چې دی هغه د میټر چې دی هغه شوی دی، غلط ریډینګ هغې کړی دی. اوس ټوله مسله چې دی هغه زموږ په سر باندې چې دی هغه راځي، او دې کې باقاعده پرون چې کوم افسر راغلی دی هغه پرنسپل له دمکي ورکړی دی چې موږ به ستاسو نه دغه میټر چې دی هغه کټ کوو. نو موږ هغې ته دا وایو کو دغه میټر دی کټ کړي، نو بیا به زموږ کلاسونو کې تیارې موږ ته بجلي نه وي، زموږ کلاسونه به چې دی هغه ډسټرب کېږي. نو موږ ښه وړومبې دا وایو چې آیا دغه دمکي چې دی هغه بالکل موږ چې دی هغه نه منو. زموږ میټر چې دی هغه وړل موږ ته نقصان دی، موږ سټوډنټانو ته چې دی هغه نقصان دی. موږ په تیارو کې ناست یو، بیا به کلاسونه چې دی هغه ډسټرب کېږي. او دا مسله د دې زر تر زره دا مسله چې دی دا هواره کړي، او که دا مسله دی هواره نه کړه نو د دې چې څومره بیا که موږ احتجاج کوو یا څومره مسله چې دی هغه جوړېږي، نو د دې ذمهوار به دغه وابډا وي، دغه پیسکو به د دې ذمهوار وي، او دغه اهلکار به ذمهواري کوم چې پرون راغلی وحید اقبال صاحب، هغه به د دې ټولو مسلې چې دی هغه ذمهوار وي. مطالبه دا ده که دا کلاسز دغه رنګ زموږ کلاسز خرابېږي نو هلکان به روځي، احتجاج به کوي، د دې نه چې بیا څه مسلې جوړېږي نو هغه به ټول ذمهوار به دی وابډا وي. نو لهذا زمونږ اعلی حکامو ته دا خواست دی چې دا مسله دې حل کړی شي، او دا بل جمع کېدو پورې دا مسلې هوارې کړی شي.